او که یو انسان معمولی غونټې کار ولې نه کوي خو چې همیشګۍ سره یې کوي پابندۍ سره یې کوي او خپله 8 ګنټې ډیوټي کوي خو روزانه ځي خپله معمولي مزدوري کوي خو روزانه ځي معمولی تجارت وړوکی دکان دا یې ولې نه وي خو چې روزانه وي د هغه د هر چا خوښ وي د هغه په مال کې برکت وي د هغه په کار کې برکت وي خلک یې غواړي یاره دی پابند انسان همدغه شانتې دې ته استقامت ویلی کېږي د شریعت مطهره باندې یو کس یو ورځ کې دومره عمل وکړي چې غونډ قرآن مجید یو ورځ کې ختم او زر رکعته نفل د ورځې وکړي او زر رکعته نفل د شپې وکړي او ټوله ورځ روژه ونیسي او ټوله شپه الله ته وژاړي او بیا فرض لمونځ هم نه کوي نو شریعت مطهره د انسان ته کامیاب انسان نه بلکې ناکام انسان دا انسان ناکامه ده استقامت فی الدین دا یو اهم څیز دی څنګه چې د دنیا په کارونو کې استقامت سره او پابندۍ سره دغه کس کامیابیږي د خلکو خوښېږي د الله خوښېږي همدقه شانتې په دین کې چې څوک استقامت اختیار کړي د هغه د الله تعالی خوښ دی د هغه دنیا به هم بهترینه وي مرګ به هم مزیدار وي او آخرت کې نزلا من غفور رحیم د الله تعالی د طرف نه به ورته مېلمستیا تیاره شوې نن زمونږه د هر څیز نه پابندي او استقامت نه اوتی د دنیا کار نه هم اوتی دی او د آخرت د کار نه اوتی دی بس مونږ وایو چې یاره الله تعالی مهربانه دی او الله تعالی بخښونکی دی کله چې به مونږ تکلیف راغلو بیا به الله یاد کله چې بیماري راغله بیا به الله ته چغې ووهو کله چې غریبي راغله بیا به الله ته اوازونه وکړو بیا به الله تعالی ته مونږ مشکلات ختموي دی که زمونږ رب دی صحیح خبره بالکل صحیح خبره ده لیکن چې رب دی نو صرف د بیمارۍ په وخت کې رب نه دی چې رب دی نو صرف د تکلیف په وخت کې رب نه دی او چې رب دی نو صرف د مشکلاتو په وخت کې رب نه دی هر وخت رب دی هر وخت به بیا الله ته آواز کوي یو کس چې هر وخت د خپل والد صاحب سره والدې سره بې وفایي کوي او چې کله مشکلات راشي بیا د هغې مخې ته ژاړي و هغې نه دعا غواړي نو دا مور او پلار دی به یې معاف کړي وړه کې به یې هغه اخر یې پاتې وي زړه کې به یې هغه زوړ یاداشت وي چې یاره ما سره خو دا بې وفایي شوي وه زما خو مخکې تپوس نه و شوی زما خو مخکې خیال نه دی ساتلی شوی نن چې مشکلات راغلي نو زما خیال ساتلی شي همدغه مثال دی مونږ هغه طرف ته جوړ کړو چې کله مونږ باندې مشکلات راشي بیا الله ته آواز کوو او چې کله مشکلات نه وي بیا مونږ الله ته آواز نه کوو نو استقامت په دین کې دا یو اهم څیز دی او استقامت دا 3 څیزونو سره ختمېږي نن سبا 3 څیزونه په مونږ باندې غالب دي د دې وجې نه زمونږ په دین کې استقامت نشته زمونږ اعمالو کې استقامت نشته زمونږ مونځ کې استقامت نشته زمونږ عبادت او تلاوت کې استقامت نشته نمبر 1 چې انسان باندې د نفس غلبه راشي نفس په ده باندې غالب شي بس دی د نفس خواهشات پوره کوي چې یاره څه مې وخوړی او څه مې واغوندلی او څه مې استعمال کړي او تم غاړو کې وګرځېدلی او داسې او داسې د نفس چې کله په انسان باندې غلبه راغلي بیا دته الله تعالی په دین کې استقامت نه ورکوي ځکه د ده مقصود دا دی چې زه ښه وخورم ښه واچوم ښه وګرځم که د نفس خواهشات پوره کېږي د نفس چرې دا نه غواړي چې دا انسان د 5 واړه وخته مزګزار نفس د انسان په کلم دا نه غواړي دی د ذکر واله شي نفس د انسان په کلم دا نه غواړي دی د تلاوت واله شي دا نفس غلبه دویم د شیطان غلبه شیطان زمونږ ازلي دشمن دی شیطان کله انسان پسې شي او دا انسان د الله تعالی نه د شیطان دپاره پناه نه غواړي چې خدای ما د شیطان نه وساتي د شیطان غلبه او د شیطان منل دا انسان د استقامت نه پاتې کوي بیا به د لمونځونو کې موږ ټول اکثر د شیطان خبره منو بس یاره دا دکان دی او لږ غوندې به یې کولو ساته مونځ به ځان ته وکړو
شیطان مثبت شو سهار یاره خوب ډېره مزه کوي وړه غوندې شپه ده خیر بیا به ماسپښین سره مونځ وکړو بیا به مازدیګر سره مونځ وکړو ټول د شیطان منل دا د شیطان خبرې دي د شیطان په خبره باندې موږ روان یو د رحمان خبره رانه یاده استقامت رانه پاتې شوې استقامت پاتې شوې ده موږ ټوله ګرمي چې زیاته شي دعاګانې کوو باران او چې کله ساړه دي شي خدای پاکه موسم ښه کړي او چې کومه شپه باندې موسم ښه شي د سهار مونځ ټوټې شي یا سهار مونځ په 3 کسانو باندې 5 کسانو باندې د الله تعالی نه رحمت غواړو د الله تعالی هغه رحمت ته موږ دا جواب ورکوو دا شکریا ادا کوو چې تا را باندې رحمت راورولو شپه دې راته یخه کړه ورځ دې راته بهترینه کړه اوس به ستا شکریا نه اوس به ستا شکریا نه اوس به د سهار مونځ نه کوو بس هغه چوټي شو ځکه تا را باندې مهرباني وکړه افسوس پکار افسوس د ټولو نه اهم شي نور څیزونه پرېږده نور څیزونه یو طرف ته کړه نورې مسلې مې یو طرف ته کړه دا نه مسلې دي او دا نه تقریر دی او نه وعظ دی دا د انسان دی د خپل زړه کې کښېني ځان سره دې کښېني او لږ دې سوچ وکړي لږ دې سوچ وکړي معاملات صفا کړه دکان صحیح کړه تجارت صحیح کړه معاشره صحیح کړه دا صحیح کړه هغه رستو خبرې دی ټولې رستو خبرې سبا موږ ته ډېر خلک ټلیفونو کې په دې مسلې وکړه په دې مسلې وکړه سهار مونځ دې کړی سهار مونځ نه کوي او مسلې غواړي اوله مسله خو دا ده چې د سهار مونځ وکړه اوله مسله خو دا ده د جنې 5 واړه وخته مونځ شروع کړو د ټول نه اوله مسله دا ده د شریعت اول حکم هغه مونځ دی نورې مسلې وروسته دي اخلاقیات صحیح کړو دا صحیح کړو دا صحیح کړه هغه به صحیح کېږي هغه به وروسته کېږي د الله د کور سره تعلق نه جوړ اخلاق باندې سره هغه اخلاق خو دوکه ده چې د الله د کور سره تعلق نشته او ته د خلکو سره اخلاق ساتي سوچ کول پکار خود سوچ کول پکار یو کس وایي یاره موږ د خلکو سره اخلاق ځکه ښه ساتو زمونږ د خلکو سره ژوند دی د اخلاق د دنیا دپاره د اخلاقو صحیح کول د څه دپاره د دنیا دپاره خلکو سره مې ژوند دی او خلکو سره مو تجارت دی بیا تجارت خرابېږي موږ اخلاق هم د دنیا د ګټلو سره یې ګرځوي چې د الله سره مې تعلق نه دی جوړ شوی د الله ته سر نه ټیټومه او خلکو سره اخلاق ښه ساتمه دې دپاره چې تجارت مې خراب نه شي دکان مې خراب نه شي دا اخلاق نه دي د دوکه په دې اجر نه میلاوېږي صفا خبرې دي اکرام مسلم نه پس د الله رضا مسلمان عزت او اکرام او اخلاق ورسره ښه ساتي خو څه دپاره الله رضا دا نه چې بهرحال زمانو د ټولو نه اوله مسله هغه شریعت مطهره کې زموږ په اسلام کې سړی د خپل منځونو ته وګوري نوجوانان د خپلو منځونو ته وګوري مشران د خپلو منځونو ته وګوري زنانه د خپلو منځونو ته وګوري قسم په خدای نن 90% نوجوان ته د استنجا چل نه ورځي دا اویا کالو یو بابا ما سره ښکته په استنجا خانه ور داخل شو 2 منټې تېر نه کړه ووتو داسې بابا یو خبره دا دلته څوک وایي امتیازې مې وکړ نو مې دا ځان دی چې نه کوی اوبه مې واچولې هم پرتوک پلید هم بدن پلید یا مې پوه کړو په سترګو کې غټ اوښکې راغلې دا ته څه دی دا زه دا مې ته به امتیازې دې وکړي ته به په لوټه یا په ټایلټ پیپر به ځان وچې چې زړه دې مطمئن شي چې نور څاڅکي رانه نه ځي که بیا اوبه اچې نو سنت دي که نه اچې نو هم جایز دي نه پس بیا ځان وینځې او یا کاله وشوي قسم دی که دا مسله نو جوان ته دې دا مسلې نه دا به ته معلوم دي چې فیسبوک پسې علماو پسې لګیا فیسبوک شروع کړه بس علماو پسې وله او چا ته څه وایي او چا ته څه وایي او چا نه خر جوړوه چا نه سپی جوړوه د ځان نه دې څه جوړ کړي ته خو مونځ دې نشته او دست دې نشته پلید کړي اعتکاف ته نوجوانان کېناستې دلته نوم نه علم یو جومات او استاد وی لکه مذاکره ورسره وکړه مذاکره مې ورسره کوله قسم په خدای 3 نوجوانان پاسېدل موږ غسل کړو حتی چې وایي سره موږ غسل کړو نو سره خو ایسار دغه چل شوی دی خو نه اعتکاف ته ناستې په غسل کېناستې نه پوهېږي دا شیطان دومره محنت په موږ وکړو دنیا په موږ دومره غالبه کړه هر څه او درېیم چې انسان د استقامت نه وباسي خپل خپلوان وباسي خپل خپلوان یاره ورور به مې څه وایي یاره ښځه به مې څه وایي یاره پلار به مې څه وایي پلانکې به څه وایي پلانکې به څه وایي پلانکې هر څوک په هر څه وایي زما الله راضي شو زما نه به
सिर्फ यो अल्लाह ताला ने ज़मान राज़ी। हज़रत आमी से रहमतुल्लाह अलैह लिखी, मुझे किसी की किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ना किसी की इज़्ज़त की ज़रूरत है, ना किसी के हाथ चूमने की ज़रूरत है, ना किसी के मुझे दावत देने की ज़रूरत है, मुझे सिर्फ ज़रूरत है अल्लाह की रज़ा। बस अल्लाह ने रज़ा, बस अल्लाह ने राज़ी शी दुनिया बखर अल्लाह नाराज़ शो टूल दुनिया ना जो टूल फरिश्ते और आसमानों ने राना खुशहाल को अल्लाह नाराज़ शो खबर है गर्क होता भाई, गर्क होता भाई अल्लाह इस्तिकामत ज़बानों और अहम चीज़ है। नन ज़ामुंगा इस्तिकामत होता है, नन ज़ामुंगा इस्तिकामत आधा वाले चुमुंगा बस रोज़े के जुमातु नड़ा कुछ बस और रोज़े ना बस रोज़े टूटिशवा मुस्त टूटिशवा रोज़े टूटिशवा तिलावत टूटिशवा रोज़े टूटिशवा जिक्र टूटिशवा ब्यावबल रमज़ान की दूर ब्यावबल अल्लाह अल्लाह तो बस वो रोटी रोज़े ना बगैर न ये मुझसे बस पर रोज़े जामी रोज़े ना बगैर न इस्तेमाल हर चीज़ रोज़े ना बगैर ले लेकिन जो रोज़े बस सिर्फ मुंज़म शुरू तो खैर खैरियत ने जुमातुना खालिब रहते हैं टूलना अहम मसला गदा अखलाकियात मुआमलात अगर टूल से कुल बकार दिलागी मुखालिफ नहीं होगा अगर उसको अवल बशरियत मुतहरा के अगमल दचा मुज़नो बराबर दे देना न वही जैसे सही मुसलमान इन और अखलाक बराबर दी और ज़मान मुआमलात बराबर दी दाद हिस्स कला न वही अल्लाह तबारक व तआला ने हम गस्ता सो इबादत मंज़िल सही फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह सलातो वस्सलाम अला अशरफिल रसूलिhi व खातिमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन या अल्लाह ज़मुगुना माफ़ या अरहमर राहिमीन इस्तिक़ामत के दीन नसीब फरमाए वज़ल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम महब्बत व मारिफत नसीब फरमाए कामिल सुन्नत